بسم الله الرحمن الرحیم. خپل ټولو کتونکو اوریدونکو ته د زړه د کومې نه سلام یم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ملګرو ایمانه ما پټان عبدالخالق دی او زه د کورم ایجنسي سره تعلق. خواږو کتونکو تاسو ته لږه پته دی او بلکې په هر لمحې باندې ایمو حکومت، ایمو علما، ایمو مشران، ایمو ډاکټران په دې خبرې باندې مو په یوې تر د کومه بیماري راغلې کوم ته کرونا وایرس یې چې دوی کومه طبیعي په ملکونو کې راخستې دی او په علاقې کې راخستې دی. نو هر لمحې باندې مو باندې خبرې سره دا یوه وبا دی او دې نه خلک مري او دې نه خلکو ته نقصان رسیږي. نو مو ته په کار دی سره زیاتره چې مو ته ډاکټرانو خپل علما کوم مشوره راکړي هغه زیاتره دا راکړي سره تاسو زیاتره په کورونو کې کښېنو، تاسو خپلو سره ملګرو سره ناستی کم ولرو، دوست سره ستړی مه شئ، لاس میلاول دې نه پرهیز وکړو او ټول نه بهتر علاج دې دا دی چې تاسو خپل کورونو کې او په خپل چېرته هم چې تاسو ناستی وي هلته سینیټایزر استعمال کوو، بار بار خپل لاسونه ومینځو. دې دپاره دا د دې د بیماري نه بچ کېدو یوه ذریعه کېدلی. دې علاوه چې کوم هم ملګري په دې کې انوالو شوي دي، بیمار شوي دي، اول خو مو هغو ته دعوت دی خدای دې هغو ته صحت وکړي. بالخصوص کوم هم ایمو ډاکټران وروڼه دي هغه په دغه وخت کې یو قسم ته فرنټ لاین سولجر دی په دې حوالې سره چې ته هم مریض هغو د دې علاج لپاره دوی مخکې وي، حالانکې په دې سره دوی ته پخپله هم بیماري موندله ده د ورپېښې شوې دي. بیا هم هغو ډاکټرانو ته هم سلام پیش کوو او د هغو جرات ته مو سلام پیش کوو، هغوی خدمات ته مو سلام پیش کوو. په دغه وخت کې چې قوم ته د دو ضرورت او دو بیا هم خپلې ډیوټي په ښې طریقې سره په هسپتالونو کې ورکوي. ډېره مننه.